سره یو ملګري سوال کړی دی چې د ډیجیټل تصویر باره کې څه حکم دی. نو دې باندې ځان پوهه کې کم تصویر چې په موبایل باندې یا ډیجیټل کیمره باندې اغوستل شوي یا کم ویډیوز چې دي نو دا په هغه حکم کې داخل نه دي کم حکم چې د پرنټ شده تصاویرو دپاره دی. د دارالعلوم کراچۍ او دغه شان متعدد اهل علم چې کوم حضرات دي د هغوی فتاوه دا ده چې دا په دغه حکم کې داخل نه دي کم حکم چې د پرنټ شده دپاره دی. او دې باندې ځان پوهه کې کم سیز چې عام حالاتو کې عام نظر باندې سړی لیدلی شي یعنی د ده لپاره لیدل جایز دي هغه په دې موبایل کې یا ډیجیټل چې کوم سیسټم دی په هغې باندې کتل هم جایز دي. او کم سیزونه چې عام طور عام حالاتو کې عام نظر باندې کتل ناجایز دي یعنی فحش سیزونه یا کم نامحرم چې دي هغوی ته نو هغه چې څنګه عام حالت کې کتل هغوی ته ناجایز دي دغه شان په موبایل یا ډیجیټل کم سیسټم چې دی هغې باندې کتل هم حرام دی او ناجایز دي. او د دې موبایل چې کوم مثال به زه تاسو ته آسان درکړم چې هغه داسې دی لکه سړی چې اوبو ته ولاړي په اوبو کې انسان ته خپله سایه ښکاري. کله چې سړی اوبو ته ودرېږي او په اوبو کې انسان ته خپل سور ښکاري د دې حکم هم دغه شان دی. دا سات سره موجود وي سات سره ختمیږي لہذا پرنټ شده حکم دی له نشي ورکوي. عام حالاتو کې ډېر تصاویر وباسل دا عموما مناسب نه دي او خود د حرام حکم ولا نشي ورکوي. البته بعض علماء کرام چې کوم دي نو هغه په د دې مخالف دي. د چا چې په کومو علماو باندې اعتمادي هغوی د هغه علماء کرام په فتاوو باندې خپل عمل